بسم الله الرحمن الرحیم. د سکول بحالۍ پروګرام او صفایي او کوم ډیمیجز شوي دي هغه لرې کول او کلاس روم سیټ کول نن دویمې ورځې هم جاري و او دې کې اسټوډنټ او اساتذه کرام دو بڑھ چڑھ کر حصہ واخیسته. اپنی مدد آپ کے تحت دا کار مو روان کړی ده. انشاءالله نن او سبا به دا انشاءالله کمپلیټ شي او اتوار په ورځې به انشاءالله باقاعده مو د سکول اوپننګ کوو. اتوار ورځ مو دې وجې نه کېږدو چې هلته 9-10 اگزام شروع دي، خلک مصروف وي، ماشومان نو ټولو ماشومانو د هغه داسې یاره مو دي کې شامل شو. نو اتوار په ورځې به اوپننګ کېږي 10 بجې وړکو دپاره خو خپل سکول ټایمینګ به وي 8 بجې چې هغه خپل سکول ته 8 بجې راشي. المدینه پبلک های سکول بګن بوای سیکشن ګرل سیکشن دپاره به نیکسټ ډے باندې بیا مو اعلان کوو چې هغه په هغې باندې راځي. نو ټول ماشومان اتوار په ورځې حاضري یقیني کړي او هغه نه علاوه څومره مشران دي، علاقې عمایدین دي، علما کرام دي، اساتذه کرام دي، د ګورنمنټ سکولونو اساتذه کرام دي، پرایویټ سکولونو څومره اساتذه کرام دي، دې ټولو ته مو دعوت ورکوو او چې مو سره په دې پروګرام کې اوپننګ کې مو سره شامل شي او یو دوباره یو ښه جذبې سره او د کلي علاقې بچی دپاره تعلیمي سلسله جاري کړو. ویلې چې کله هم یو ملک قوم ترقي نشي کوی چې څو پورې د هغو بچي چې کوم د ښه تعلیم حاصل نه کړي او ښه تربیت یې ونه شي. نو ښه تعلیم او ښه تربیت ادارو نه بغیر بل ځای کې نه کېږي. نو انشاءالله دا ماشومان چې کوم دي دا د مو آینده ده، دا د مو فیوچر دي. نو مو دا ماشومان ګلونه که ښه سبق وایي، ښه زده کړې وکړي او ښه تربیت یې وشي نو دې سره به هم د مو قوم روښانه وي او هم به د مو ملک روښانه وي. چې څنګه نور ماشومان دلته نه فارغ شوي دي مختلف فیلډونو کې د پاکستان ګوټ ګوټ کې هغه لګیا دي، خدمتونه کوي ادارو کې، ډپارټمنټس کې. نو انشاءالله دا کوم موجوده ماشومان دي دا به هم داسې ښه تعلیم حاصل کړي او ښه تربیت به وشي. دا به د ملک او قوم د کلي علاقې په خیر باندې انشاءالله راسي او هغه کې بڑھ چڑھ کر حصہ اخلي. نو ټولو ته یې مونږ خواسته که څومره سرکاري ادارې دي او که څومره علاقې خلک دي چې مو سره والدین دي بڑھ چڑھ کر حصہ واخلي مو سره. ډېره مننه، شکریه.